अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। मुहतरमो इज़्ज़तमंद मुसलमानों, सूरत आल इमरान आयत नंबर 26 के अल्लाह रब्बी करीम जमाअत मोमिनीन ता बदुआया असलूब सरा बशारत वर्को چې د ځمکې دا قیادت سیادت او امامت دا به تاسو ته حواله کیږي. یو عظیم انقلاب دا به برپا کیږي. د بني اسرائیلو نه به دا سیادت او امامت اخیستلی کیږي. نو موږ دا خبر وکړه چې مخکې د انقلاب د جماعت مؤمنین نه الله رب کریم چې کوم انقلابات ذکر کړي دي په خپل کتاب مبارک کې چې هغې ته قصص الانبیا وایي، نو موږ په دغه ځای کې دا خبره کړې وه چې اوس به موږ هغه انقلابات ذکر کوو کم چې الله رب کریم په خپل کتاب کې ذکر کړی دي. الله رب کریم فرمای لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، یقینا د اولی الالباب د پاره پدې کې ډېر لوی عبرت دی. تلک القرآن نقص علیک من انبائها، دا کلی دی چې منګه تا ته حال بیانو، خبرونه درته بیانو. نو دغه کلی دا بسته د خپل وخت په طاقتورو خلکو باندې مبني وو، خو مخکې د انبیاء علیهم السلام د دغه انقلاباتونه په دوو جملو باندې تاسو فکر او غور وکئ. الله رب کریم فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چې کله تاسو د قرآن کریم مطالعه کوئ نو تاسو اعوذ بالله وایئ، تاسو پناه غواړئ په الله باندې د شیطان رجیم نه. نو په دې تعوذ او تسمیه کې په دې دوو جملو سره وضاحت کیږي د دغه قرآنی پیغام د انقلاباتو د انبیاء علیهم السلام. الله رب کریم فرمایي چې تاسو پناه غواړئ د الله په ذات باندې د شیطان رجیم نه. اوس د شیطان رجیم څه شی دی؟ نو الله رب کریم موږ تاسو ته په تمثیلي انداز کې د شیطان ابلیس دغه کردار هغه ښودلی دی په قصه د آدم او ابلیس او شیطان کې. اول شیطان د میرټ نه انکار کړلی او دویم انسان ورغلا کړی دی، دوکه یې ورته ورکړې ده په قدرتي وسایلو ذخایرو باندې د قبضې کولو، او دته یې دا امید ورکړی دی چې تا ته به مستقله بادشاهي او ژوند میلاویږي. نو اول د میرټ نه انکار چې دی کړی دی، نو هغه الله رب کریم دته وایي تپوس دی کوي قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. الله تبارک وتعالی د شیطان نه تپوس کوي چې د آدم د علمیت او د قابلیت احترام تا ولې ونه که، ته تابعدار ولې نه شوې؟ آیا ته په میرټ کې په درجه کې د ده نه اوچت وې که نه محض جهالت دې وکړه؟ نو په سوره اعراف کې الله رب کریم فرمایي قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله رب کریم شیطان نه تپوس کوي چې تا ته کله ما حکم وکړو نو تا ولې سجده ونه کړه، تابعدار ولې نه شوې؟ نو شیطان وایي چې تا زه د اور نه پیدا کړم او دی د خټې نه پیدا کړی دی، د خاورې نه. نو شیطان د میرټ نه بغاوت وکړه او د آدم د علمیت او د قابلیت احترام یې ونه کړ. نو ابلیس علامت دی د جهالت، د سرکشۍ، د بغض، د کینې او د عناد. نو د میرټ نه د انکار په وجه باندې شیطان ملعون او مردود وګرځید. نو هر هغه انسان چې د میرټ نه بغاوت کوي نو برابره خبره ده که دا بغاوت د په اقربا پرورۍ باندې مبني یا د پیسو او د رشوت په شکل کې یا د ذات باد د حسب نسب باندې د فخر کولو په وجه باندې، خو عملا د انسان کردارن د انسان بیا ابلیس دی او شیطان دی. لکه نن چې موږ تاسو وګورو په دې رجیمي نظام کې، په دې سرمایدار جاگیردار نظام کې، نو هر انسان هغه کردارن او عملا هغه ابلیس دی او په میرټ باندې هیڅ یوه خبره هغه مبني نه ده. په دې ظالم نظام کې کم انسان کې چې اهلیت دی نو هغه نه راولي مخې ته، او په کومو کې چې اهلیت نشته دی بغیر د میرټ نه نو هغه راوستي دي هغه مهرې او هغه نمونې هغه مخې ته راغلي او هغه د ځمکې هغه مشري هغو ته حواله کړي. نو دا کردارن څه دي؟ عملا دا شیطانان او ابلیس دي. دویم شیطان چې کوم دی د هغه کردار څه
انسان ورغلا کول، انسان دوکه کول په دې خبرو سره چې تا ته مستقل ژوند میلو شي او تاسو به د ځمکې بادشاهانو ګرځئ. تو لہذا تاسو په قدرتي وسایلو ذخایرو باندې په وسایلو د رزق باندې قابض شئ. نو دا قسم ته دوکه ورته ورکړه. لکه الله رب کریم ذکر کوي وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. د شیطان دی ته وې چې تاسو نه یې منع کړی ستاسو رب، خو صرف دا خبره ده چې تاسو به جوړیږئ چې تاسو جوړ نشئ بادشاهان ملکین، بادشاهان ملکی پرشته نه ملکین، تاسو به مرد او زن، تاسو به څه جوړ شئ بادشاهان. او تکونا من الخالدین، یا به تاسو ته د همیشه ژوند میلو شي. نو بیا بل ځای فرمایي الله تبارک وتعالی په خپل کتاب کې ذکر کړی دی قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلا. نو دا د اولنی تفسیر دی د ملکین چې آدم زه تاسو ته ونه ښیم شجرة الخلد د همیشوالي ونه، وملک لا یبلا او داسې بادشاهي چې هغه به نه زړیږي، په هغې به زوال نه راځي، نه ختمېدونکې بادشاهي وي. نو د شیطان د انسان ته دا قسم ته دوکه ورکړه، دا انسان یې ورغلا که په دې خبره چې په وسایلو د رزق باندې په قبضې کولو سره به تاسو ته مستقله بادشاهي او ژوند میلاویږي. نو د دې شجر ممنوعه نه الله رب کریم دا انسان منع کړی او انتهایی تنبیحات به ورکړي. لکه وروستو بیانیږي، خو مخکې د دې نه تاسو په شجر باندې غور وکړئ. شجر تمثیلا د تقسیم دپاره الله رب کریم ذکر کړی دی، د حقوق او د فرایضو د تقسیم دپاره. لکه ونه په یوه تنه باندې مختلف خاخونه خواره واروي، نو دغسې دا شجر دا تمثیلا ذکر کیږي د حقوق او د فرایضو د تقسیم دپاره، د دغه تنازعاتو د ختمولو دپاره. لکه قرآن کریم کې الله رب کریم ذکر کړی دی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. نه د داسې قسم دی ستا په رب باندې نشي کېدی دی مؤمنان تر دې پورې چې دوی فیصله وکړي په تا باندې د حقوقو د فرایضو د تقسیم په حوالې سره چې تنازعه پیدا شوي وي په میندو دې کې. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کله چې ته د دې په مابین کې دا فیصله وکړي د حقوقو د فرایضو په حوالې سره، نو بیا دی په خپلو سینو کې هیڅ قسم د تنګي هغه نه محسوسوي. نو شجر د حقوق او د فرایضو د تقسیم دپاره تمثیلا الله رب کریم ذکر کړی دی. خو مذهبي پیشوایانو د دې مختلفه معنا اخیستې ده. یهودیان عیسایان هغه وایي چې د نه د عقل ونه مراد ده، د هغې خپل تفصیل دی بیا. او دارنګې اهل تشیع وایي چې دا آدم علیه الصلاة والسلام د خپلو بچو سره د اولاد سره د حسد مظاهره ده، چې دته کله دا خبر وشو چې ستا په اولاد کې به ستا نه اوچت خلک پیدا کېږي، دوی خپلو دغه امامانو ته اشاره کوي. او سنیانو هغو دا خبر وکړه چې دا د غنم ونه وه یا د غنم دانه وه. خو محترمو قرآن کریم خپل تفسیر په خپله کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. نه راوړي دي تا ته هیڅ اعتراض مګر راوړو موږ تا ته د هغې ټوس جواب مبني بر حقیقت او په بهترین وضاحت سره چې مزید د هغې د وضاحت ضرورت نه. انظر کیف نصرف الآیات لقوم یفقهون. او موږ بار بار دا آیاتونه بیانو دغه قوم دپاره چې هغه د فقاهت نه کار اخلي، چې هغه پوهېږي. نو د شجر ممنوعه متعلق الله رب کریم څه فرمایل؟ خبرې له راځو چې شیطان څه ووی، مذهبي پیشوایان څه وایي. الله رب کریم دا دومره تنبیحات ولې ورکوي چې دې ته مه نږدې کېږئ. نو آیا دا ونه د غنم ده، دا ونه د عقل ده، دا مظاهره د حسد ده او کنه دا په قدرتي وسایلو ذخایرو باندې قبضه کول دي، په وسایلو د رزق باندې قبضه کول دي، د هغې په نتیجه کې به چې کوم دی دا قسم ته حالات ستاسو مخې ته راځي. نو الله رب کریم فرمایي ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. خبردار تاسو دې ونې ته نږدې نه شئ، تاسو به ظالمان شئ او په نتیجه کې به تاسو وږي شئ، تږي به شئ، ذلیله به شئ او کمرتوړ مشقتونو ته په سرو غرمو به تاسو حواله شئ. ځکه چې اوس تاسو ته سره په دې جنتي ژوند کې نه لوږې تندې شته، نه ذلیله کېدل شته او نه سخت مشقتونه په سرو غرمو شته. ان لک الله تجوع فیها ولا تعرا. نشته دی اوس تاسو ته دلته څه لوږې او بربنډېدله، ذلیله کېدله، ستړي کېدله.
وان لك لا تزمع فيها ولا تضحى او نشته دلته کې تاسو ته وسه ستنې او نسخت کمر توړ مشقتونه پسرو خرمو باندې. نو په دې جنتی معاشره کې خو نه لوږې تند شته نه ذلیله کېدل شته، خو که کله تاسو دې ونې ته نږدې شوئ نو نتیجتاً به دا ټول اشیا هغه راشي، لوږې تندې به راشي، ذلیله کېدل او سختترین مشقتونه دا به راشي تاسو ته. جنتي زندگی به ستاسو نه واغستی شي، تاسو به د یو بل دشمنان شئ. بعضکم لبعض عدو، تاسو به د یو بل دشمنان شئ. په سورة طه کې فتشقاهم راغلی، تاسو به بدبخته شئ او تاسو به په هیست او نیست آقا او غلامۍ کې تقسیم شئ لکه فرعون چې دغه خلک تقسیم کړو. نو دا د دغه رجیمي نظام هغه طریقې کار دی چې ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا. اوس تاسو به دغه شان بیا ډلې ډلې ګروپونه جوړ شئ. نو اوس دغه خبرې په سر کې کېده شیطان وی تاسو به بادشاهان شئ، تاسو ته مستقل ژوند میلو شي. الله وی خبردار نږدې نه شئ، تاسو به ذلیله شئ، دشمنان به شئ د یو بل، په تشقا به شئ، بدبخته به شئ، جنتي زندگی به درنه واغستی شي، وږي تږي به شئ، کمرتوړ مشقتونو ته به حواله شئ، ذلیله به شئ، د یو بل دشمنان به شئ. نو آیا اوس دا شیطان خو هغه خبر وکړه، الله ربي کریم دا خبر وکړه، نو دا د غنم د دانې د خوراک نتیجه جوړیږي، دا د عقل د ونې د نزدېکت نتیجه ده، او کنه دا په قدرتي وسایلو ذخایرو په وسایلو د رزق باندې د قبضې کولو نتیجه ده چې انسانان هغه وږي شي، تږي شي، ذلیله شي او سختترینو مشقتونو ته حواله شي. نو دا نتیجه څه ده؟ نو ځکه الله رب کریم وایي چې ونصرف الآیات لقوم یتفکرون، موږ بار بار د خپل آیاتونه د دې لپاره بیانو چې د انسانان د فکر او تدبر نه کار واخلي. نو اوس تاسو دا دوه خبرې په سر کې کېدی، شیطان انسان ورغلا که دوکه یې ته ورکړه چې په وسایلو د رزق باندې په قبضې کولو سره به تاسو ته بادشاهي میلاویږي، مستقل ژوند مرته میلاویږي. الله وی تاسو به ذلیله کېږئ، دشمنان کېږئ به او فتشقا کېږئ به او لوږې تندې ذلیله کېدل مشقت دا به دې کې به تاسو اخته کېږئ. اوس دا په سر کې کېدی او د نن دور دغه مباشرو ته وګورئ چې یو طرف دا مفتخور بادشاهان، وډیرګان، ملکانان، چودریان هغه پیدا شول، هغه جوړ کړی شول، بل طرف ته د وسایل رزق نه محروم محنت کشه مزدوران، دهقانان، کرایدار هغه جوړ کړی شو. اوس دا غریب او امیر د یو بل دشمنان، بیا دا آقاګان چې کوم دي سرمایدار، جاگیردار، دا وډیرګان، چودریان، دیو هم په آپس کې د یو بل دشمنان، او دا ټول بیا دا چې کوم سرمایدار جاگیردار دي، دا آقاګان، نو دی ټول متحد دي په مخالفت او په دشمنۍ کې د دغه غریبانو سره، خو په آپس کې دنده هم دی د یو بل دشمنان دي په دې وجه باندې چې د هر یو فکر او سوچ دا دی چې دا به شل نشوه، دا به شل کېږي کله. نو الله رب کریم دا ذکر کړل چې قال اهبطوا منها جميعا، تاسو اوس د دې جنتي معاشرې نه، د دې ښکلي ژوند نه، د دې پرسکون ژوند نه کوز شئ، لرې کړئ او ښکته شئ ترې نه. نو بعضکم لبعض عدو، تاسو به اوس بعضې د بعضو سره دشمنان یې. نو تاسو وګورئ د نن د دغه رجیمي معاشرې، د دې سرمایدار جاگیردار دغه معاشرې ته چې ټول انسانان د یو بل دشمنان دي، نو په دغه شیطانی نظام کې، په دغه رجیمي نظام کې، په دې سرمایدار جاگیردار نظام کې د انسان مال، جان، عزت دا محفوظ نه وي بلکې دا لیلام کېږي. په ابلیسی نظام کې د انسانانو عزتونه هغه پامال کېږي ځکه چې دا رجیم دی او رب کریم هغه رحمان او رحیم دی. نو وی تاسو پناه غواړئ د الله په ذات باندې د دې شیطان رجیم نه، تاسو مرداباد وایئ ربنا اطمس على اموالهم، دا شیطانی رجیمی سرمایدار جاگیردار نظام په دې باندې د مرداباد आवाज وکړئ او تاسو بسم الله کوي پر رحمان او رحیم باندې، پر رحیمی نظام باندې چې رحیمی نظام د الله رب کریم دا دو صفات د رحمان او رحیم دا په داسې کردار باندې مبني دي لکه رحم هغه بچیدانی ته وایي چې په هغې کې هغه بېبسو خلیو ته وحدت ورکوي الله رب کریم او په ایمرجنسي معیاري انداز سره الله رب کریم د دغه بچي هغه پرورش کوي. نو د الله رب کریم دا صفات د رحمان او رحیم په داسې کردار باندې مبني دي چې بېوسو بېدسو ته، بچو بوډاګانو ته پرورش مفت او په باعزته انداز سره خوراک، څښاک او سهولیات د ژوند هغه فراهم کوي. او دارنګې هغه خلک چې هغو کې د روزګار قابلیت وي، صلاحیتونه وي پکې، نو هغو ته مواقع فراهم کول چې هغو مزید ګټې ترلاسه کړي
او ترقی وکي او د هغو د جان مال او د عزت د هغې د حفاظت ضمانت ورکول، نو دا د رحمان او د رحیم نظام دی. نو نن که تاسو وګورئ دنیا خو ډېره غټه ترقي کړې ده، خو صرف او صرف په مادي ترقۍ باندې او د ضرورت دا کم اشیا چې دي د دې په ترقۍ باندې دنیا جنتي نشي جوړېدی. چې کله شعوري آګاهي نه انسان ته، نو دا انسان دا چې کوم ترقي کړې ده نو دا د دې انسان د پاره د کامیابی نه ده، بلکې دا ترقي د انسان د زوال او د تباهۍ لپاره ده، ځکه د دې سره شعوري آګاهي نشته. نن که تاسو وګورئ عالمي قوتونه په یو څو غنټو کې خو دا پوره دنیا ورانولی شي، خو د پوره دنیا وږو ته بیمارانو ته خوراک او صحت هغه نشي فراهم کولی. تو لہذا د ټولو ناول هغه شعوري آګاهي ده چې انسان هغه پوه شي، ځکه صرف او صرف په دې عقل باندې هغه انسان منزل مقصود ته نشي رسېدی. د دې دنیا دا معاشره دا جنتي نشي جوړولی تر څو چې سره د وحي راهنمایي نه. نو الله رب کریم انبیا علیهم الصلاة والسلام مبعوث کړي دي چې د انسانانو راهنمایي وکړي د وحي په ذریعه باندې او پریکټیکل په کتاب فطرت د دې کائنات باندې. لکه انسان چې کله سوچ وکړي شعوري آګاهي وایي دی ته چې انسان سوچ وکړي چې په خارجي کائنات کې څومره سکون دی، دا نظام څومره په بهترین انداز سره په نظم و نسق سره دا روا دوا دی، هیڅ قسم د ګډوډ پکې نشته. او د انسانانو په مابین کې انتهایی اتار چړاو دی، دماکي دي، قتلونه دي، زناګانې دي او ډاکي دي او غلاګانې دي، مختلف قسم ته جرایم دي، پریشانۍ دي، سکون نشته، شور دی، غوغا ده. تو لہذا د دې لپاره الله رب کریم د خپل کتاب راکړی دی چې تاسو په دې کې سوچ او فکر او تدبر او غور وکړئ چې د ځمکې دپاره بهترین نظام هغه کم نظام دی، دغه رجیمي نظام دی او کنه دا رحیمي نظام دی، دغه سرمایدار جاگیردار نظام دی او کنه دا د رب العالمین د عدل او د قسط دا نظام دی. تو لہذا په طبقاتي رجیمي نظام کې په قدرتي وسایلو ذخایرو باندې څه خلک هغه قابض وي او بیا د قبضې نه وروستو د دغه غریبانانو دغه محنتونه هم لوټلی شي، د دې عزتونه هم لوټلی شي، په مختلفو طریقو باندې د دغه انسانانو هغه بیخکدي کیږي او په رحیمي نظام کې په وسایلو د رزق باندې قبضه نه وي بلکې د ضرورت نه زیات هغه وقف وي. نو په دغسې معاشره کې په رحیمي نظامي معیشت کې نه بیا څو وږی نه ذلیله کېدلي او نه کمرتوړ مشقتونو ته هغه حواله کېږي. تو لہذا پر رجیمی نظامی معیشت سره معاشره جهنمی جوړیږي او پر رحیمی نظامی معیشت سره معاشره جنتی جوړیږي. نو د دې لپاره الله رب کریم منګو تاسو ته دغه قصې بیان کړي دي، دغه انقلابات منګو تاسو ته بیان کړي دي د انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، ستاسو دپاره په دې کې لوی عبرت دی. نو په دې حوالې سره د ټولو نه اول هغه لویه انقلابی معرکه د نوح علیه السلام ده چې په تفصیل سره الله رب کریم په خپل کتاب کې ذکر کړی ده. نو ان شاء الله الرحمن اوس به د نوح علیه السلام دغه انقلابی معرکې نه شروع کوو او په پورته به دغه کم انقلابات د انبیاء علیهم السلام چې دي دا به ذکر کوو، د هغې نه وروسته به بیا خپل درس شروع کوو. نو الله رب کریم دې توفیق راکړي چې حقیقت موږ او تاسو ته مخې ته شي او بیا په هغې باندې موږ او تاسو عمل وکړو.